IPL کې د دوه ملکونو کلاړیان نشته دی، یو د پاکستان یو د بنگلاديش. د پاکستان خو سیاسي صورتحال په وجه باندې په دې باندې ډیټیل سره په دې ویډیو کې خبره کوو. بنگلاديش کلاړیان ولې په IPL کې نشته په دې باندې هم خبره کوو. په 2020 او 21 کې چې کله د پاکستان کرکټ ټیم بالنګ په ټوله دنیا کې یو امپیکټ وغورځولو، شاهین افریدي په ریدم کې، حارث رؤف په ریدم کې، نسیم شاه په ریدم کې، شاهین افریدي بډومنیا ورکې وکټ غورځوله، خپیس خز ان سوینګ آوټ سوینګ. نو هغه ټایم کې چې کله د IPL نو دنیا وی چې د پاکستان نه د دنیا ټاپ کلاس بالران، د دنیا ټاپ کلاړیان په IPL کې نشته. خدا ځل د پاکستان کلاړیان په IPL کې سکنو IPL کو 2007 نه 2008 نه 2009 نه والي 2025 پورې دار د پاکستان کلاړیان نشته. خو 2020 کې به خلکو لګ ډیر داسې افسوس کولو چې د پاکستان کلاړیان په IPL کې نشته او خک کلاړیان د شاهین افریدي نشته، نسیم شاه نشته او بابر نشته. هغه ټایم کې دای په پیک باندې جی. خو اوس د پاکستان د کلاړیانو نوم ذکر ناخلی چې دغه پرفارمنس هغه رنګ نه دی. یو خو د پاکستان سیاسي صورتحال 2008 نه په 2008 کې په ممبئی کې څه حمله شوې چې دغه الزام بهارت په پاکستان باندې ولګولو چې دا حمله د پاکستان خلکو په انډیا کې په ممبئی کې کړي وینو. هغه نه پس سیاسي صورتحال د پاکستان خراب شو او د هغه ټایم کې د انډیا چې کم عوام هغه د BCCI ته دغه کولو چې تاسو به پاکستان کې لړیان انډیا ته نه راولای. ټورنمنت او IPL کې لوبول خو غټه خبره ده، وای دای به تر څو د انډیا ګراوند تم نه راولي. نو هغه نه پس بیا د پاکستان کې لړیان په انډیا په IPL کې په سیریزونو کې بین شو. بیا 2012 کې یو سیریز هم د پاکستان انډیا شو چې پاکستان غټلو، جنید خان پکړی خپل بالنګ کړو د ثوابي فاست بالر چې کوم. خیر پاغي خبرې نه کوجی. نو پاکستان خو سیاسي صورتحال خراب دي، په دې وجه باندې په IPL کې دغه نیلامي نه کیږي. خو دا ځل د بنگلاديش کلاړیان هم په IPL کې نشته دي. دغه غټ ریزن خدا دی چې د بنگلاديش کلاړیانو دا ځل څه خاص پرفارمنس نه دی شو کړي. یو خو د بنگلاديش چې کوم شیخ حسینا وا چې کله د بنگلاديش عوامو انقلاب راوستو او شیخ حسینا خپل وطن پرې خو هغه ټایم کې ډیرو خلکو دا شرکت دا خبره کوله چې شیخ حسینا ته بهارت مطلب پناه ورکړي، د انډیا پناه ورکړي، چونکه هغه انډیا کې وا یا نه ورغه مالم کمپلیټ علم نشته. خو دې کې سیاسي صورتحال په وجه باندې د بنگلاديش کلاړیان په IPL کې نه، IPL کې د خپل پرفارمنس په وجه باندې نشته. چونکه مستفیض الرحمن چې کوم خپل اکشن تراغلو، مستفیض الرحمن نوم راغلو خو چا پک نکو. نو کې د شي دغه فرانچایزز له د BCCI د طرف انسټرکشن ملو شي چې د بنگلاديش کلاړیان م پک کوي. خو دا ځل د بنگلاديش کلاړیانو سره تیر شي د کال پورې څه خاص پرفارمنس نه دی شو کړي. ځکه په IPL کې شاکیب گیم کړي، شاکیب الحسن د بنگلاديش هغه پکې گیم کړي دي. مستفیض الرحمن د دونی په ټیم کې 100 کال گیم وکړو. نو مستفیض الرحمن هم دا ځل نه دی سل کړل شوی، شاکیب حسن پکې هم نشته دي. دینه علاوه مونږ وګورو نو د بنگلاديش ټیم کې دا اوس هم څه کلاړیان شته چې ښه پرفارم کوي. خو په IPL کې نه دی شي. لکه مهدی حسن میراث چې کوم شو آل راونډر د سپین بالنګ هم کوي، خو بیټینګ کوي، بیسټ آل راونډر د بنگلاديش لپاره یوازې هغه 100 میچونه ګټلې دي. بیا ناهید رانا دی د بنگلاديش نوې فاست بالر راوته 150 کې هغه بال کوي، خو پیس ته ور سره. خو بیا هم په هغه IPL کې نه دی سلیکټ شوی. مهدی حسن میراث هم د بنگلاديش شو کلاړي هم په IPL کې نه دی سلیکټ شوی. د پاکستان غونټه د پاکستان کلاړیان هم په IPL کې نشته او د بنگلاديش هم نشته رجی. نو په دې ویډیو کې مې د دې حواله سره لګ ډیر انفارمیشن درکولو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.